توباګاریم تمی معاف کړي ګناهونه تمی معاف کړي ګناهونه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک سلسلہ شروع تیرو دو جمعوں کے دا غزوہ احد بیان میں کو دا احد غزوہ جہاد پدریم ہجرے کی شویو دا ہجرت پدریم کال پدغا کال باندے دا حضور پاک یو درې واقع نور پیښې وې. یو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لور و حضرت حفصہ هغې سره د حضور پاک د شعبان په میاشت کې نکاح شوه. حضرت حفصہ چې کله کونډه شوه نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق باندې حضرت ابوبکر صدیق ته وویل چې زما لور حفصه کونډه شوې ده که ستا خوښه وي نو تا ته به یې په نکاح کوم. هغه غږ ونه کړ، خاموش پاتې شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وایي چې زما زړه کې د ابوبکر نه ګیله پیدا شوه چې یا به دې قبوله کړې وه ها به دې کړي او که دې نه قبلوله نو ویلې به دې چې زه نه کوم. دا خفګان خبره نه ده، نو ته چپ پاتې شوې، د دې تمه کې وساتلم. دو درې ورځې پسې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته وویل چې زما لور حفصه کونډه شوې ده، که ستا خوښي تا ته په نکاح کوم. هغه وی چې عمر ډیره ښه خبره ده، خو دې وخت کې زما واده ته او نکاح ته حاجت نشته. حضرت عمر وی عثمان ته غصه نه ومه، ټیک ته یو انسان نه نکاح نه کوي واده نه کوي او صفه ووایي چې نه کوم واده، نو د خفګان خبره نه ده. خو حضرت ابوبکر صدیق ته په دې غصه هم چې نه یې ښه وکړل نه یې نه وکړل. وی چې څه موده تېره شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه په خپله مطالبه وکړه د دې خپلې لور د حفصې. ما وی ډېر زیات خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم چې شکر دی چې زما دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راشي. نو د شعبان په میاشت کې د حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها او د نبی علیہ السلام واده شو. اوس په شریعت کې تاسو باندې هم دا خبره ناشنا لګېدلې چې یو انسان په خپله چاته وایي لور درکوم، دا په شریعت کې منع نه دي. د چا لور پیغله ده او څوک یې خوښ دی، د هغه ته ویلی شي، د هغه پلار ته ویلی شي، د هغه ورور ته ویلی شي چې زما دا لور ده او تاله په نکاح در کوم، یا ستا زوی لی ورکوم یا ستا رور لی ورکوم.
لیکن زمونږ په وطن کې کرے داسې لوبه وکړه، زمونږ رواج غلط دی، نو بیا ټول عمر هغه جینۍ ته پیغوري، ته به ورسره خو کې ښېګړه به ورسره وکې. دا خو لویه ښېګړه ده چې څوک چاته وایي دا لور در کوم. په لور اولاد خو څوک تنګېږي نه، تا ورسره ښېګړه وکړه، دی دې خوښ دی، ګوره مینه دی ده ورسره، او تا لور ورکړه. ټول عمر بیا پیغور کوي، وی پلار سره د ډوډۍ دی نه وه، پلار نه شوې ساتلی، ګوره ما ته یې په نکاح کړې، ډوډۍ ورسره نه وه، تا کې دا چلو، تا کې دا چلو، دا کې دا چلو. نو ټول عمر هغه جینۍ ته زندګي تباه شي او د پیغور شي. په دې سنتو عمل نشي کولی دې زمانه کې. پکار دی چې موږ د حضور پاک په سنتو عمل وکړو، او رواج د خلکو ګنده غلط رواج د سنتو مقابل روان دی. یا نبی علیہ السلام په خپل عمر ته و چې حفصه کونډه شوې ده که ما ته په نکاح راکې، ځکه نه اوس چې څوک چاته و چې دا لور په نکاح راکه که دې کې شریعت کې څه قباحت خو نشته او نه پکې ګناه شته. او که اوس دې چاته و چې دا لور دې په نکاح را یا دا خور دې په نکاح را، اوخو وګوره که نه د سترګو کې حیا نشته، او دا دې ګوره ما ته په مخامخ وي لور په نکاح راکه، بې حیا دی او زمانه نه شرمیږي او سترګو کې حیا نشته، شل خبرې به درته وکړي. حالانکه شریعت کې په دې کې هیڅ پابندي نشته. قسم به که موږ د شریعت د حضور پاک په سنت او د صحابو په طریقو عمل وکړو، جون کې مشکلات بني، جون به آسان تیریږي. موږ ځان ته په خپله زندګي ګرانه کړې ده. نو په 3 هجرې د شعبان په میاشت کې د بیبي حفصې رضی الله تعالی عنها سره نکاح شوه، او هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور خدای وګرځونه. هم په دغه 3 هجرې کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک نوسه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ پیدا شو. په 15 رمضان دی پیدا شوی دی، چې د حضور پاک ډیر زیات خوښ او چې څنګه پیدا شو یو بیبي راوړو نبی علیہ السلام ته په غېږ کې کېښود، او حضور پاک په خوله مبارکه کې کجوره اوچوپله، ګوټي چې ورته خلک وایي، او هغه فوراً د حضرت حسن په خوله کې هغه ګوټي کېښودله. یو بیبي خوب لیدی، وی صاحب یو خطرناک خوب مې لیدی دی. وی څه خوب دی؟ وی خوب مې دا ولید چې ستا نه مې د غوښې یو ټوټه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله، ستانه مې د غوښې یو ټوکړه را پرې کړه او غېږ کې مې راته واچوله. صاحب داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی. حضور پاک ورته وی دا خو خطرناک نه دی، دا خو ډېر بختور او برکتي خوب دی. وی د فاطمې به زوی پیدا کیږي، زما د غوښې ټوکړه نه، او ستا لاس کې به پیدا کیږي، ته به دایي او راوړې زما غېږ کې به یې غورځئ. امقدس یو شو د بیبي فاطمه زوی پیدا شو حضرت حسن، هغه بیبي خدمت وکړه او راوړې نبي علیہ السلام ته غېږ کې کېښود. وی دا دې د هغه خوب تعبیر و پته درته ولګېده. 3 بله واقع چې پکې پیښه شوه، نو شراب خدای د شوال په میاشت کې حرام کړل. شراب دغه وخته پورې حلال، ولې خلق بلدو دا خو د نشې شی دی. یکدم کې خلقو ته ویلې وي چې هم به مسلماني قبلوي، د بوتانو عبادت به پرېږدی، هم به دا ګناه نه کوي، دا به نه کوي، شراب به نه څکې. نو بیا به خلقو باندې خبره ګرانېدله. نو ورو په قلار قلار خدای پاک شراب حرام کړل په طریقه. لومبی حکم راغی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس. وی یاره خشم نه دی، فیدیم پکشتا خو خشم نه دی. ګوره فوراً حرمت را نغی. نو بعض چې خوخیار صحابه و مشران هغوی وی چې فیدې پکشتا او نقصانات هم دي، راشه ځان ته ساته. نو بعض صحابو ته ځان وساته. بیا دویم حکم راغی، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې کله مونځ کوئ شراب به نه څکئ. نو بیا بعض صحابه وی چې کدا خوي نو بیا به د مانځه په وخت کې په مونږ ولې حرامېدل، نو نور هم ځان وساته. نو د هغې نه پس بل حکم راغی، انما الانصاب والازلام څنګه دی، خمر والمیسر رستو راځي رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، باس حرام شو.
نو په شوال 3 هجری کې دا حکم راغی چې حرام شو. نو صحابه خو به فوراً عمل کو. حضرت انس وی ما خپلو ترونو ته او خپلو مشرانو ته شراب اچول، امې پسکل، او فضیخ ورته وی فضیخ په دوات سره، دا د کچو کجورو شرابي او قیمتي شرابي. وی په مدینه منوره کې په دغه زمانه کې د کجورو شراب به ملاوېدل. وی هغه مې پسکل. وی دې کې یو سړي آواز وکړو چې ای خلکه شراب حرام شوي دي. بس خمر ورته وی شراب حرام. وی چې د مدینې کوڅې د شرابو نه ډکې وې، خلکو چاټې واړولې، او د مدینې په کوڅو کې د دې شرابو داسې لختي بهدل. او ما ته هغه ترونو یې ورشه د آواز د څه دی؟ وی چې راووتم مې چې شراب حرام شو. بس لاندې لوښي وغورځول، وی چې دا چاټې واړوه، چاټې مې واړولې. هلته یو جومات دی د احد په لاره کې راځي، مسجد فضیخ ورته وایي، چې کوم ځای کې دا حکم هغې واورېد او هغه شراب یې توی کړل، نو په هغه د یو جومات جوړ شوی د مسجد فضیخ ورته وایي. دا د 3 هجری د حضور پاک مبارک واقعات. په 4 هجری کې چې 4 هجری شروع شوه، نو یو څو عظیم واقعات پیښ شوي دي. هسې خو لوی تاریخ د ټول درته نه وی، بعضې چیده غټې غټې خبرې درته کوم. یو کافر خالد ابن سفیان، خالد ابن سفیان یو ظالم کافر، هغه به د پیغمبر علیه السلام خلاف پراپیګنډې کوله، او حضور پاک پسې به سپکې وی او بد به وی، او چې د نبی علیه السلام نوم به ډېر په بد واغېشته. اوس هم د چا سره روانئ نو په هر مجلس کې سپکه وی. نو دې خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیه السلام بد وی، سپکه به وی، او حضور پاک ته هغه خبرې را رسېدلې. ډېر زیات نبی علیه السلام پې خپه و چې سپېره ما باندې اسلام نه راوړې او مسلمانېږي نه، نو سپکې ولې وې؟ او بیا د دې د پاسه هغه یو لښکر تیار کو د خپل قوم، او ویزو په مدینه حمله کو، او کنزل به کول د نبی علیه السلام مبارک په شان کې، یزو په مدینه باندې حمله کو. نو حضور پاک ته چوي چې هغه سپېره چې تا پسې کنزل کوي او په هر مجلس کې دې سپکه وی، په مدینه حمله کوي. نو نبی علیه السلام وی یاره څوک به داسې پیدا شي چې لاړ شي او دې مردار کې او دا سر ته پرېږي، په مدینه سره پاره حمله کوي، ته پرېشه او خپل دین نه پیشه، ما سره څه ظلم کې. نو یو صحابي پاسید حضرت عبدالله ابن انیس رضی الله عنه، هغه وی د الله رسول ما ته دعوا وکړه، لاړم ورپسې. صحابو کې ډېره زبردسته بهادري وه، بهادر خلک، او د هغوی سوچ هم دقه و چې ځکه سړی مې مړ که غازي بشم، او که زه مړ شم شهید بشم. او د شهادت خو قرآن شریف کې او په احادیثو کې ډېر بې فضیلت راغلی دی. وی صاحب دوا کوه ورغلم پې، وی دا الله دې مدد وکړه، چې حضور پاک چاته مخ دعا وکړي چې الله دې مدد وکړه، هغې کې بیا درد کېدو سي. دی وی لاړم د هغه خالد ابن سفیان علاقې ته. اوس یو صحابي چې ورځي څونه ګران کار دی، یوازې چې ورځي، او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لښکر تیاری او په مدینه د حملې کوشش کوي. د غیر چاپیره قبیلو نو علاقو نو بانډو نه خلک راغونډېږي چې موږ په مدینه باندې حمله کوو. وی بس غلې غوندې څه طریقه مې جوړه کړه او ځان مې ورورسو. وی چې ورورسو چې ټس مې ورکه سر مې ته ووه او رامنډه مې کړې چې سر مې ته ووه، سر مې ونیوه په لاس کې، سر مې مرونیوه او رامنډه مې کړې. وی چې رامنډه مې کړې خلک را پسې دی، زمونږ مشر زمونږ سردار چا مړ که او سر یې ته یوړو. وی د خو غرونه دي غونډۍ دي، یو غونډۍ شاته تو شم، یو غار و پکې، په هغه غار ورننوتم. چې په غار ورننوتم الله ورسره اوس مدد کوي. حضور پاک دعا کړې ده چې خدای دې مدد وکړه. د غار په خوله کې فوراً جولاګې راغې او جالې پکې جوړې کړې، لکه څنګه چې نبی علیه السلام هجرت کو او د غار ثور په خوله کې خدای بوټي زرغون کو، جولاګي پکې جاله واچوله، فوراً جولاګي راغې او جالې پکې جوړه کړه. خلک منډې ترړې، وی لکه سړی څه شو؟ وی دې غونډۍ شاته تاو شو، چې ګوري نشته. وی لکه دې غار کې وی چې وی قتل ورشو که دې غار کې ننوتېده، د جولاګي دا جالې به نه روانېدې. دې کې خو بلا جالې د جولاګي،
یو جالم نه ده دا څنګه په دې ورننوته او د جولاګي جال روانې نه شوې نو هغې ته لاړل خواره شو یو خوا منډې وی بل خوا منډې وی دا صحابي وی عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وی دروازې به چتغار کې پټ ومه او د شپې به مې مزل کو دروازې به بیا چتغار کې پټ شومه او د شپې به مې مزل کو او حضور پاک مبارک ته الله اطلاع ورکړه صحابو ته ووی وی هغه خالد ابن سفیان ظالم چې ما پسې کنځلې کوي او پراپیګنډ کوي او د مدینې خلاف لښکر جوړوي وی هغه مردار که مړی که سر یې ته پرېږده هلته په مدینه شریفه کې حضور پاک صحابو له اطلاع ورکړه او دې شی به وی دروازې به مې ځان چته غار کې پټو پټو کې لختو کې به پټو ما او د ده سرم را سره دی اوس د دې مردار او وی دا شپې به مې مزل کو راغې مدینې منورې ته چې راورسېد حضور پاک ته هغه سر په مبارک ته هغه سر په خپو کې کېښود وی صاحب دا د هغه پلیده د هغه خالد ابن سفیان سر دې مې ته پرېږده نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او شکریه د الله ادا کړه او یو کونټۍ ورسره وه هغې دې صحابي له ورکړه عبدالله ابن انیس له وی ها دا کونټۍ والا تخسر به فی الجنة فإن المتخسرین فی الجنة قلیل وی دا کونټۍ والا ته به جنت کې په دې کونټۍ ګرځې دا نه چې ته به ګوډې جنت کې ګوډ شل نشته خدا به ستا یو نښی اوس هم بعضې خلک یې د فوجانو د جرنیلانو سره او د مشرانو سره یو چوکه غوندې وي یو سټیک ورسره یا بعضې خلکو سره سې د دغه د وجې نه یو کونټۍ وي هغه لاس کې داسې تاوی را تاوی په ځمکې نه لګي شوق دپاره یې ساتي نو وی په دا ځه وی جنت کې به دا کونټۍ لګي او پکې به ګرځې او وی جنت کې کونټو والا خلک ډېر کم دی حضور پاک وته فرمایي او دویم ورته څه وی وی عبدالله ابن انیس وی دا کونټۍ به ستا د قیامت په ورځ نښی په دې به دې پیژنم قیامت په ورځ به دا کونټۍ ستا نښی په دې به دې پیژنم دا ستا نښه شوه دغې صحابي حضور پاک مبارک او دعایم ورته وکړه ډېره دعایم ورته وکړه د جنت د تلو دعاګانې مو ورته وکړې نو هغه بیا د دې کونټۍ حفاظت کو چې دا رانه ضایع نشي روکه نشي تر مرګه پورې د هغه کونټۍ حفاظت وکړو هغې صحابي او چې کله وفات کېده نو وصیت یې وکړو وی چې ما کله په قبر کې ښخ کړه دا کونټۍ ما سره کېدی نو چې قبر کې کله ښخ کړه نو هغه کونټۍ م ورسره کفن کې کېښوده دفن یې کړه ورسره دا یو واقع پیښه شوه ګوره تاسو ته خپل اندازه ولګېده چې د صحابو بادري څومره وه د صحابو د حضور پاک سره مینه څومره وه یک سر په غونډ کلي وردي او د کلي مشر وجني دا خو اسانه خبره نه ده دې کې خو به خپل سر بیلې او بیا څومره مشقت کوي او نبی علیه السلام نه ځان را رسوي او بیا حضور پاک د ده د مینې کومه نتیجه ورکوي کونټۍ د حضور پاک چاله چې حضور پاک کم شی ورکړی دی هغه به پې فخر کو وی دا ماله د دواړو جهانو مبارک سردار را کړی دا نیزه ماله هغه را کړې ده دا توره ماله هغه را کړې ده دا جام ماله حضور پاک مبارک را کړی دی صحابه به پې فخر کو چې دا د رسول الله مبارک نښه ده اوس چې چاله یو سړی په تحفه کې یو شی ورکي پلار ورکي استاد ورکي یو پیر ورکي یو نیک سړی ورکي هغه ځان سره تحفه ساتي که نه ساتي فخر پې کوي که نه کوي نو چې د دواړو جهانو مبارک سردار یو شی چاله ورکي په هغې به څونه فخر کوي نو یو دا واقع پیښه شو په 4مه هجرۍ کې بله یو په محرم کې بله یو واقع پیښه شوه په 4مه هجرۍ کې د سفر په میاشته کې هغه داسې وه چې مدینې منورې ته څه بعضې ظالمان رالل او چې څنګه رالل نو د ظاهر کې خپل اسلام ښکاره که او حضور پاک مبارک ته موږ مسلمانان یو عدل او قاره د دې خلکو رجیع دا گیر چاپیرا د مکې او د مدینې په منځ کې بعضې خلک اوسېدل قبایلي خلک و بدماشان اجرتي قاتلان دا ځای په ځای خوارو او غله ډاکوانو چې قافلې بتلې دوی به لوټ کولې او چې څوک به یې ومنتل مال به یې ترې واخېسته او چې چاته به هم د کرۍ د قاتل ضرورت و نو به دوی له به یې پیسې ورکړې دا به ورسره 200 کسان لاړل او جنګونه د بل دپاره به په کرۍ جنګونه کول
په پیسو به جنگونه کول. د مکی کافران چې کلم د حضور پاک خلاف هغوی لشکرکشي کړې ده، نو دا د کرې ټټوان به ورسره دوی له به پیسې ورکړې او دوی به پیسې واغېشتې، بس پیسې به ورکول او مرګونه به کول، قتلونه به کول، ډاکې به کولې، او د نبي علیه السلام خلاف به د مکې خلکو پیسې ورکړې او تورې به ورسره به ګرځېدل به. نو دا خلک چې وو دی دا قبایل دوی صلاح وکړه، د مکې خلکو ورته ووې چې په بدر کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي او په احد کې زمونږ بعضې مشران مسلمانانو وجلي دي، د هغې بدل به راله څنګه والی. دې سره په پیسو خبره وکړه. هغې وایي داسې کار به وکړو چې لاړ به شو او موږ به نبي علیه السلام ته کینو، موږ به ورته ووایو چې موږ مسلمانان یو، او بیا به ورته ووایو چې صاحب زمونږ ټول قوم مسلمانېږي، یو څو کسان قاریان راکه عالمان چې مونږ یې بوځو زمونږ قوم ته اسلام وښیي، نو په دې بهانه به مسلمانان روچت کو، نو چې راولو نو په تاسو به خرڅ کو، پیسې به راکې او تاسو به د خپلو سردارانو چې احد او بدر کې مړي د هغې بدلې به ترې والئ. وایي بس ډېره ښه شو. نو یو څو ظالمان لاړل مدینې منورې ته او حضور پاک ته وی صاحب مونږ مسلمانان شوي یو او زمونږ قوم هم ټول مسلمانېږي. ډېره ښه ده، حضور پاک خو په اسلام د خلکو خوشحالېده. وی صاحب زمونږ قوم ډېر دی، تا ته پته ده، او ګیر چاپېره قبایل دي او ډېر په بدعملو کې مبتلا دي. نو که تا یو څو کسان قاریان راکړل چې دا مونږ بوځو او په خپل کلي کې به یې دیره کړو، نو خلکو ته به ایمان او اسلام هم وښیي، ښکلی عقیده او عمل او اخلاق به هم وښیي، ټول خلک به مسلمانان شي او زمون قوم خو کېږي مسلمانېږي، یو څو کسان راکړه. نبی علیه السلام خوشحاله شو، وی ډېره ښه ده. نو یو لس قاریان یې ورسره ولیږل. هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا عالمانو، لس عالمان. هغې وی صاحب د عاصم خو پکې خامخا راکړه، عاصم ابن ثابت انصاري، دې چې ښکلی قاري و، اواز یې ډېر ښه شته او ده په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه، د هغې پلار یې وجلی و. هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل د عاصم هم راوسته نو زه به دومره پیسې دله درکوم. نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه، وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر ښه دی او ښکلی قیرت وی، دې خو پکې خامخا راکړه. حضور پاک وی ډېره ښه ده. دا لس کسان قاریان دا نبی علیه السلام دغې خلکو له ورکړل، وی زه هغوی ته مسلمانی او دین ښایې او دعوت ته اسلام چلوې او تبلیغ د دین کوې او چې ګیر چاپېره کمې قبیلې ټول ته دین ښایې او پټ ورته حضور پاک یو بله ډیوټي مواله کړه. وی مونږ له لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوې، ځکه چې ګیر چاپېره دشمنی دي او د مکې خلکو سره دشمنی دي، نو دا جاسوسیم کوې که چېرې مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کوله یا بلې قبیلې کوله نو مونږ ته به اطلاع رارسوې. هغې وی ښه. دا لس قاریان صاحبان، د قرآن لوستونکي، دا علما، د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زده کو، دی ورسره کړل. چې لاړل هلته یو قوم بنو نحیان، دا بدماشان ما درته وختي ووی، هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي. دا چې کم تلی ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان له شو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوي چې لس مسلمانان هم را روان کړي دي. وی کم ځای دي؟ وی فلان کې ځای ته م را رسولی دي. وی زه ډېره ښه ده. نو 200 بدماشان ورپسې راووتل. دا صحابه خو غریبانان روان دي چې مونږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوی دی، مونږ ورته دین ښایي، دعوت به ورته ورکو، تبلیغ به وکړو، خوشحاله دي. او هغې 200 کسان ورپسې راوچت شو. نو قدمونو نښو ته ګوري، د قدمونو نښو ته، نو د لسو کسو قدمونو خو پته لګي. وی تاسو نه کم ځای بیل شوي دی؟ یو کس ته وی دې ځای پورې ورسره زه یو ځای رالم، په دې لاره لاړل. نو هغې ورپسې روان شو. نو یو ځای کې دي کجورې خوړلې وې د صحابو، د مدینې نه ځان سره راوړې وې، د هغې هډوکي پراته وو. چې وی کتل دوی به پیژندلې کجورې او د کجورې هډوکي به یې پیژندل. هلکه وی دلته یې کجورې خوړلې دي، ښه دې ځای نه مخکې چې ته تللي دي. چې څو پسې لاړل نو صحابو سره میلو شو.
او صحابه لس دي، دا 200 دي، دا بدماشان. او په دې 200 کې 100 تیرانداز دي، د غشو ویشتو والا دي. و چې صحابه ولیدل، اوهو دا خو مونږ سره دوکه وشوه، مونږ خو یې په دوکه راوستو، مونږ ته خو یې وی چې زمونږ قوم مسلمانېږي، دین به ورته ښایې، او دا خو یې راپسې بلا بدماشان لښکر راوسته. نو صحابه یو غونډی و هغې ته دې وختل، دا 200 کافران ته ګیر چاپېره تو شو. ورته یې وی تاسو خو مونږ سره دوکه وکړه. او حضرت عاصم رضی الله عنه د الله په دربار کې سوال وکړ، اللہ تعالی سوچت کا اللہم اخبر عنا رسولکا، خدای خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا. مونږ خو گیر شو، مونږ سره خو وسلیم نشتا، او دا 200 سره مقابله به څنګه کو؟ اللہم اخبر عنا رسولکا، اے خدایا زمونږ نه خپل پیغمبر خبر کا. بس نبی علیہ السلام مبارک دقسې په جماعت کې ناستو، او په سترګو مخې بدل شو، او سترګو نه اوښکې وبهېدلې. صحابه وی څه چل دی د الله رسوله؟ وی عاصم او د هغې ملګرو سره دوکه شو. اوس جبریل راغی ماته دوکه شو، ظلم شو او گیر شو. اوس داسې ځای کې دي چې صحابه مدد لم نشي وررسېدی، هغه مکې ته نږدې خلک دی، سوونه کیلومیټر مزل دی. ستړي ستومانه خواران گیر شو، خدایه سوچ اوس به څه کېږي؟ او غریبانان ستړي دي، او غریبانان بے سپلو بے جامو دي، او په جدا مقصد لاړل او گیر شو. مسافر دي خدایا، دا سوچ چې گیر شو، دا دعا وکړه، هغه خدای قبول کړه. حضور پاک ته خو اطلاع را رسېدله. د کافر ورته سوې هلکه وایي مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو، راکوشې څه درته نه وایو. د هغې مقصد دا و چې دا 10 جمدي ونیسو، نو په مکه باندې په کافرو خرڅ کړو، بله پیسې به پرې وګټو، او د مکې کافر به د خپلو مشرانو په سر کې یو مړ کړي. حضرت عاصم چې دا کم مشر و، هغه دې ورته څه وایي؟ وی مونږ ستاسو استقبال له، او ورته وایي استقبال له چې څوک راځي نو تورې راوړي، نیزې راوړي، استقبال دې ته وایي. خیر پوه شو پې، ورته یې وی راکوزېږې به امن درکو، زه اسم درته نه وایو. حضرت عاصم ملګرو ته وایي وی انی لا انزل فی عهد کافر، وی زه خو د کافر امان نه قبلوم، د کافر امن نه قبلوم، دوکه باز دي. یوه دوکې را سره دا وکړه چې په دوکې راوستو، اوس به مونږ ورته وایو چې مونږ له امن راکړه، دویمه دوکه را سره کوي. وی بس زه خو به هغې پورې جنګېږم چې تر څو مړ شم. ملګرو وی مونږ هم داسې کوو. نو جنگ شروع شو، نو 9 کسان پکې شهیدان شو. یو دغه عاصم شهید شو، دا چې کومې مشر و. او دې عاصم د خدای په دربار کې یو سوال وکړ، اللهم انی احمی دینک اليوم، خدای زه نن ستا د دین حفاظت کوم. دا چې مرم خدای دپاره مرم، که اوس مې د کفر کلمه وی غږم راته نه کوي. خدای نن زه ستا د دین حفاظت کوم، فحمی لحمی بعد الموت، خدای زه مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړي. دی ولې وی؟ دی ځکه وی چې هغه د چا پلار د په احد کې وجلی و، سلافه، هغې قسم خوړلی و، سلافه بنت سعید، هغې قسم خوړلی و، وی د عاصم د سر په کوپړی کې به د شراب څکم، تر څو چې مې د سر پرې کړي نی، او د سر دا کوپړی دا جام مې کوز کړي نی، او په دې کې مې شراب نیس کړی، نه به صبرېږم، هر څونه پیسې چې لګي خو زه به دا چل کوم. نو ځکه یې ورته وي چې دا عاصم مونږ له راوله، ده ته پته وه. نو د یو د څو وی خدایا احمی دینک اليوم، زه نن ستا د دین حفاظت دپاره راوتیم، فاحمی لحمی بعد خدای د مرګ نه پس زما د غوښو حفاظت وکړې، زما د وجود حفاظت وکړې. او یا الله زما په دې سر کې ستا قرآن پروت دی، د قرآن حافظ دی، قاری دی، دې سر کې دې مازغو کې ستا قرآن پروت دی. نو چې ستا د قرآن په جام کې خدای څوک شراب څکي، شراب خو حرام شوي و که دغه نه مخکې ما درته ووایي، که دې سر جام کې څوک شراب څکي، دا به خدای زما هم بېعزتي وي، ستا د قرآن به هم بېعزتي وي. نو خدای زما د دې سر حفاظت وکړي. الله دعا قبوله کړه، صحابو دعا خدای په قبلوي. شهید شو، 9 کسان خو شهیدان شو. چې شهیدان شو، نو او 3 کسان، حضرت خبیب رضی الله عنه ابن عدی، حضرت زید ابن دسینا،
رضی الله عنه او عبدالله ابن طارق رضی الله عنه دا درې کسان هغوی وی زه یاره ځان سله وجنو که چېرته امن یې راکړو جمدي بچ شو وجود خو ډېر خوږ دی که نه ځان نو هغوی درې واړو ځان ورکړه چې څنګه یې ورکړه نو د عبدالله ابن طارق هغوی تړه پړې راواغېشته لیندې مزې راواغېشته لاسونه یې وله شاته تړل او هغوی وی دا خو م دوکه وکړه ما سره تاسو خو چې امن درکو او تاسو خو اوس ما تړی ښځم جګړه جوړه شوه هغوی راښکه دې نه ته هغوی راښکه هغه غریب یې ملته شهید کړه باقي دوه کسه پاتې شو حضرت خبیب هغه یم بوته په مکه کې خرڅ کړه او حضرت زید ابن دسینا هم په مکه کې خرڅ کړه او د دې عاصم نه دوی سر پرې کوي چې دا سر یوسو او په هغه سلافه ښځه باندې خرڅ کو نو خدای څه چلو که الله دا تورې مچۍ نه دي دا غټې دا په دغه کې چې ځنګلونو کې دا غټې تورې مچۍ وي دا خطرناکې ارالې او په دې لاشونو د پاسه ګرځېدې په دې اتو واړو لاشونو داسې پې ګرځېدې چې بنګار دی نو مچوله څوک راتلی شي نو خلکو ویله که داسې به وکړو چې دا سرونه به ترې پرې کوو د دې عاصم نه به هم پرې کوو نور خو د شپې ځکه چې اوس خو مچۍ دي او د شپې خو مچۍ خپلې جالې ته ځي بیا خپل ګبیل له ځي نو د شپې چې دا مچۍ لر شي نو بیا به راشو دا سرونه به ترې پرېږدو نو په مکه کې به یې خرڅ کړو چې دا ستاسو د پلارانو قاتلان دي الله څه چلو که د ماښام نه خدای باران شروع د شپې باران وشو داسې باران پروردګار وکړه داسې باران داسې شیبې باران چې د هغه لاشونه داسې غیب کړل چې تر ننه پورې پته ونه لګېده چې د هغه اتو صحابو لاشونه کوم طرف ته لاړل دې له خدای قدرت ورنه که په دې باندې چې د مسلمانانو سرونه پرې کړي او پرې خرڅې کړي دوه کسان چې مکې ته یې بوتلل خرڅ یې کړل حضرت زید ابن دسینا رضی الله عنه لکه د امیه مردار کړی وجلی یو هغې واغېسته او بس هغې خو وتاړو صبر ونه کو او نیغې د مکې مکرمې د حدودو نه بار اویست تنعیم ورته وایي چې کوم ځای کې مسجد عایشه دی او خلک د هغې نه اوس هم د عمرې نیت کوي هغې ته زمین حل وایي نو دې هلته زمین حل ته د حرم د حدودو نه بار یې وویسته او هلته کې شهید کړ او چې کوم وخت کې شهید کوي نو بر یې اوچت کړ او په ستن پورې وتړه بره او په نیزو یې وسوی چې سات یې وباسي نو ابو سفیان وله راغی دغه وخت کې د مکې د کافرانو سردارو وروسته خدای مسلمان کړی دی خو دغه وخت کې خو لوی دشمن دی راغی وی عاصمه وی زیده وی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی وی څه ارمان وکړم وی داسې ووایه چې ارمان چې زما په ځای دلته محمد صلی الله علیه وسلم هغه تړلی شوی وي او ما د خپلو ښځې سره او بچو سره ناست وم خوشحاله ژوند مې تېرولی څه خبئ دا ټکې د خولې نه وباسه پرېږدو دی او په دې ټکې خو ستاسو دا پیغمبر دلته نه رارسي خو ته پې خلاصېږې ځه دقسې ووایه که زما په ځای هغه دلته تړلی و او ما د خپلو ښځو بچو سره خوشحالي تېرولی او د سکون ژوند نو څه ښه به وه دومره ووایه چې دی ووی حضرت عاصم بره تړلی شوی دی او په جوش کې راغی وی ابو سفیان څه دې ووی وی زما د قسم په خدای وي چې که زما وجود ټوکړې ټوکړې شي دا مې خوښه ده خو که د حضور پاک خپې مبارکې ته ازغې درنه کېږي نو هم نشم برداشت کولی یو غغه ازغې ورته رانوځي هم نشم برداشت کولی زه دې ټوکړې ټوکړې شم خو چې د هغه خپې ته ازغې او غنه دننه نه شي دا دې څه خبره وکړه ابو سفیان ملګرو ته وی قسم دی که د محمد داسې ملګري ما لیدلي صلی الله علیه وسلم داسې جان نثارات دومره عاشقان دومره مینې والا په دې پوټۍ خبره د پیغمبر دلته نه راځي خو دې پې خلاصېږي برداشت نشي کولی د خپل پیغمبر خلاف د خپل پیغمبر خلاف یوه خبره نشي زغملی دمارو نن مونږ څنګه کوو نن کولاو زمونږ
د نبی علیہ السلام سپکاوی کیږي داغه د دین سپکاوی خو داغه سپکاوی شو کنه داغه د دین سپکاوی کیږي داغه په مدرسه کې خو داغه دین ښودل کیږي د مدرسې سپکاوی کیږي داغه علما هم داغه احادیث او داغه دین خلکو ته خی کنه هغه علما سپکاوی کیږي لکه زما د زوی چې څوک سپکاوی دا چا سپکره زما سپکه ده کنه او لږ به مخکې لاړ شم زما شاګرد چې څوک سپکوي دا د چا سپکاوی دی زما سپکاوی دی نو دا علما خو د پیغمبر شاګردان دي داغه دین خلکو ته رسي سوچ مونږ نه دی کړی ګورې لږ سوچ سره کار وکړي قاریان حافظان عالمان دا خو د پیغمبر وارثان دي او د پیغمبر راوړل شوي دین خلکو ته ښایي او د پیغمبر مبارک شاګردان دي خو د شاګرد د شاګرد شاګردانې دي نو د هغه سپکه چې دا د چا سپکه ده د حضور پاک نو ته څنګه د حضور پاک سره مینه لرې مدرسه کې خو د هغه دین ښودلی کېږي که نه مدرسه کې خو ملا خپل ځان له څه شی نه دی جوړ کړی که تنخوا خو غریب به بچي به څه خوري خامخا به اخلي تنخوا خو فایده خو یې دا ده چې خلکو ته د حضور پاک دین ورسي قرآن ورسي حدیث ورسي شریعت ورسي فقه ورسي دا مقصد دی نو ګورې یاد وساتئ پیغمبر ته یوازې کنزل کول د پیغمبر سپکه نه ده دغه د پیغمبر سپکه ده خو د پیغمبر وارث ته کنزل دا هم د پیغمبر سپکه ده د پیغمبر چې کومه پیغمبر دین ښودلی کېږي هغه مدرسې سپکه ویل دا هم د پیغمبر مبارک سپکه ده او چې د حافظان او قاریان چې ته رسئ د هغې سپکه ده هم د پیغمبر سپکه ده مسلمان چې یې او د حضور پاک سره دی مینه نو چې څوک د حضور پاک د دین خدمت کوي کومه ځمکه کې د حضور پاک د دین خدمت کېږي کوم خلک د حضور پاک وارثان دي د هغه د مخه به د هغې خلکو هم قدر کوي دا بسته ایماني زما رونو نو هغه حضرت زید ابن دسینه غریب خوی په دې کې شهید کو حضرت خبیب ابن عدی رضی الله عنه هغه یو چا باندې خرڅ کړی د حارث لور ده وروسته مسلمانه شوې ده هغه وی مونږ په بیه واغېسته چې مونږ به یې د خپل پلار په قتل کې مړ کړو زمونږ پلار یې وجلی نو دا حرم اشهر حرم ورته وایي دا محرم په دې کې به دوی دغه نه کو وجل نه کول وی مونږ وی چې دا ورګه دا میاشت تیره شي نو بیا به یې وجنو نو وی مونږ کور تړلی و پړي باندې په زنځیر هم په کور کې تړلی و دا حضرت خبیب رستو بیا چې مسلمانه شوه قصې کوي وی والله ما رأینا اسیرا قط خیرا من خبیب وی قسم دی که د خبیب نه بهترین قیدي مونږ په دې سترګو لیدلي لقد رأيته يوما يأكل عنبا ويورز ما ولد چې انګور یې خوړل وما بمکة من سب او په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې میوام نه وه وی وانه لموسق بالحدید او دی په زنځیر هم تړلی شوی دی د اوسپنې په زنځیر نو مکه کې میوام نشته او د اوسپنې په زنځیر تړلی شوی دی نو دی میوې پسې کم خوا لاړ مونږ خو نه ورکوړی زمونږ خو دشمن دی مکه کې میوه هم نشته وانه لرزق رزقه الله خبیبا وی دا هغه روزي وه چې خدای حضرت خبیب له ورکول انګور به له خدای غونچک ورکا بی بی مریم معشومه ده هغې له خدای پاک دروازه دننه جرنده دروازه دننه روزي ورکوله که به یې نه ورکوله دا هغه الله ورکوله نو چې کله مونږ دې وجه وی د مرګ نه مخکې د مونږ ته وی چې یو چاړه راکېراله چې زه په هغې خپل صفی وکړم نو ما ولې یو چاړه ورکړه نو زه د کور کار مې کو په هغې کې مصروفه شوم وی د ما یو ماشوم بچی و په خلپوس ورو ته د خبیب له ور ورسېد وی چې ور ورسېده دا د ما ماشوم بچی وی چې ما داسې د کور د کار نه وکتل وی د ما هغه ماشوم بچی اوس خبیب دقسې پرون کېنولی دی او چاړه مو سره کولاو ده وی بس ما فریاد شروع کو چې دا سو شو دشمن مې دی اوس یې بوزو او وجنو یې او زما بچی ولا خدای وروسته دا سو شو او چاړه مې ورکړې ده چې به دې په خپل سنت والی او دا زما ماشوم ورغی ګوره که بل کس وی که نه په دې ماشوم یې ځان بچ کولی شو بس ویلی به چې ما پرېږدی که نه ماشوم نه لالالو
ما پرېږدې یو ځای ته رسم چې زه په امن شم ماشوم به درته کېنوم راشې بیا بوځئ لیکن هغه خبیب چې ورته سینګ وکتل دې ښځې ته ښځې ته څه وایي وایي مه یارېږه پریشانه نه شي هېڅ فکر مه کوه راشه دا خپل بچی دې واله مونږ ته خپل پیغمبر د ماشومانو د مینې تعلیم را کړی دی د کافر د بچی سره به مینه کې محبت به کې ظلم نه کوم راشه دا ماشوم دی واله بیا خپل بچی راله راکړه وی بوم ته تنعیم ته مو رسو د حرم د ځمکې نه م بار وویسته وی چې مو وویسته نو وی مونږ به وی ده راته وی چې ما له یو ټیم راکې 2 رکعته نفل کو نو وی 2 رکعته نفل یې وکړل خو لږ زر زر یې وکړل وی بیا وی چې افسوس تاسو له کې دا تیریږي چې دې ځان له ژوند زیاتوي دا نفلونه کوي ځان له وخت زیاتوي که دا خبره نه وي نو ما به دا مونځ ډېر اوږد کړی وی ډېر اوږد به مې کړی خو تاسو به وایئ چې دې د مرګه یریږي نو ځان له لږ مونځ اوږدوي وخت تېروي او بیا یو خیره ورته وکړه اللهم احصهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم ټول هلاک کې خدایا ته کم کې کمول دا چې پکې مړې کې او خدای زه په دې مردار کې خیر یې ورته وکړلې نو بیا اوچت که نو د مرګ نه مخکې 2 رکعته نفل نو علما لیکي امام بخاري لیکلي وی دا یو طریقه اوس جوړه ده چې څوک وجني دله پکه یا 500 سزا پیوخیږي نو که وخت وسري نو 2 رکعته نفل دې مخکې وي دې زمین کې یو بله واقعه به ویم د حضور پاک یو صحابي دی حضرت زید ابن حارثه مشهور صحابي دی زید ابن حارثه طائف ته تللی د طائف نه چې واپس را روانو نو پخوا خو سورلی چا سره نه اوس موټر یې خلک په کاری نیسي نو د یو قچر یو سړی هغه سره قچر نو ده ورته هغه ورته ویل که چېرته دی مکې ته وی نو زه به دې بوځم کرۍ راکړه که نه وی ډېره ښه ده او دا د حضور پاک په ژوند کې دا خبره ده نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ته ډېره ښه ده دومره کرۍ به درکړم ما ځان سره په دې څاروي بوځم راسور یې کړ چې راسور یې کړ راته نو یو خطرناک ځنګل او شاړې علاقې وې هلته راورسېده زید ابن حارثه و چې او ما په خپله دا لارې د په دې سفر کې ولیدلې ډېرې شاړې اوږدې او د غرونو منځ کې خطرناکې لارې وی چې څنګه رالم او دې شړې علاقې ته راورسېدم نو دی په دې د انسان کوپړې اندامونه پراته دي بس وی ډېر زیات ویرېدم او دې سړي ټوپ کړې د هغه قچر نه او یو غټه چاړه یې راوویسته وی ما ورته چې په ما څه کې خو چې څه مال را سره نو هغه مال به دله درکړم او ما پرېږده وی نه بیا خو زما د پته ولګي خلکو ته چې لاړ شي خو زما ځای به ښه اول به تا وجنم وروسته به دنه مال اخلم وی مې چې ښه ده یو 2 رکعتو نفلو مقرره کړه وی هغه غل وخندل په خلطه وی چې دا څومره دلته مړه پراته دي دا ټولو مونځونه کړي دي خو مونځ رانه څوک نه دي بچ کړی ځکه نه دا ستا مې یو ارمان دی ذوقه دا مونځ دی وی په مونځ څه پوهېدم یاره ده را باندې چې مانځه کې ګزار کوي که څه چل کوي چې مونځ مې خلاص کما وی یا ارحم الراحمین وی چې بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی یو غیبي اواز راغی او وی دې سړي ته وی چې مه وی دې سړي داسې یو خوا بل خوا کتل چې د اواز د چا دی وی ما بیا وی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبي اواز راغی او دې سړي ته وی چې مه واګورې وی ما چې زه مدد له خو جوړ څوک راغی او دې سړي چې د اواز به شو یو خوا بل خوا به یې غل کتل وی بیا ما وی یا ارحم الراحمین وی چې دریم ځل مې وی سړی راخکې او سړی مې ولیده او سړی سره نیزه ده او د نیزې په خوله کې اور بلیږي وی چې دې سړی ولیده نو دې ورته ور مخامخ شو وی بس هغه په هغه نیزه وو وی داسې په نیزه وو چې پر مخ یې وغورځېد او د اور شغلې ته وختې مردار شو وی زه خوشحاله شوم هغه سړی چې د غیبو نه راښکاره شوی نیزې والا وی ما ورته چې ته څوک یې خدای د سره خو کا زه خو د لوی غمه بچ کړم وی ما ته یې وی چې زه د الله فرشته یم تا چې مونځ وکړه
او تا आवाज وکړه یا ارحم الراحمین، نو زه په اووم اسمان کې وم، دا هغه ځای نه مې ول आवाज ورکړه چې مه چې دوباره د ارحم یا ارحم الراحمین اوې، نو زه په لومبي اسمان کې وم، نو بیا مې ول आवाज ورکړه چې ګورې مه کوه، نو چې په درې باره د یا ارحم الراحمین اوې، نو دقه ستا خواله رسېدلم سړی به دل عمل کړ. اوس یو حدیث ته وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې چا درې ځله اوې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، وی هغه فرشته دې سړي له आवाज ورکوي چې بنده الله درته متوجه دې څه ته غواړې غواړه، الله درته متوجه دې شابه څه چې غواړې نو څه غواړه. بعض علما دا په اسماء صفتیه او اعظمیو کې مشماري، اسم اعظم نه مشماري، خیال امراره. نو دا موز ډېر لوی برکت ته، خو چې خشوع خضوع سره او الله ته چې आवाज دې وکړه نو پروردګار په دې خپل بنده ډېر خفه کېږي، خو چې دله نه دې ورته आवाज ګورې وکړه چې دله आवाز دي. نو خیر دې غریب خدا خیره ورته وکړه، اوچته یې کوې تړه، او چې وی تړه نو شروع یې په نیزو په غشو وکړه. نو دې یو شعر ووی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. بخاری شریف کې دا شعر شته په جلد ثانی کې. وی چې دا خدای لار کې مرم دا الله د رضا دپاره وی اس پروا مې نشته، او وی که خدای وغواړي نو زما په دې ټوټې ټوټې اندامونو کې به خدای برکت او خیر واچوي چې مسلمان مرم اس پروا مې نشته. لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله، په هر طرف چې پرېوتم پروا مې نشته، پل مخې په شاوکه په ډډه، خو چې د الله دپاره مرم نو پروا مې نشته. ولې صحابو ته پته و شهادت په خدای راکړي، د شهید کو ډېره لویه مرتبه ده. وذلك فی ذات، او زما د امر خو د الله دپاره دی، د الله د رضا دپاره دی چې خدای وغواړي زما ټوټې ټوټې اندامونو کې خدای برکت واچوي. صاحبه گزارونه یې پرې وکړه، شهید شو غریب. خو ده هم یو ټکی ووی دی چې کله مړ کېده نو ده یو اواز وکړ، الله وی څوک شته نه چې زما خبر زما سلام رسول الله ته ورسوي صلی الله علیه وسلم. لیس احد یو کس نشته یبلغ منی السلام لرسول الله صلی الله علیه وسلم، اللهم فبلغه منی السلام. علامہ عینی لیکلی دی په شرح د بخاری کې خدای زما سلام رسول الله مبارک ته ورسوي. نو حضور پاک په دقه سے بیا په محراب کې ناستو او فوراً سترګو نه اوښکې وبهېدې، وی وعلیک السلام یا حبیب. حبیب پتا یې د الله یا حبیب پتا یې د الله سلام. او صحابه ته چې حبیب شهید شو، دې غریب خو شهید شو، نو نبی علیہ السلام یو دو صحابه کرامو لېږل، یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یو حضرت مقداد. وی لاړ شه او حبیب به بله تړلي وجود یې راله راوړی، خبیب به بره تړلی وجود یې راله راوړی. دا هم لویه قرباني ده چې په دوه کسره هغوی غریبانان په اسونو باندې رالل، چې رالل د ده څلوېښت ورځې شوې وې چې دې بره بانډه و. ګوره څلوېښت ورځې چې نورونو ته یې مارغان راځي، هغوی به دې ته پرېښوده چې دا مارغان یې غوښې وتښتوي، نور پې لږې څښا به شي، بوی به کوي، مارغان به یې خوښې وتښتوي. څلوېښت ورځې بره په نور تړلې شوې دي، وجود یې همغسې تر و تازه دی، او څلوېښت ګیر چاپېره ته څوکیداران دي چې څوک یې ونه تښتوي. حضرت زبیر او حضرت مقداد وی چې مونږ رالو ومو کتل، وی څوکیداران دي، وی ما ورته ملګري ته وی راځه که وجدي مونږ دې مړه شو خو شهیدان به شو که نه. خو حضور پاک وی راویست پړی د هغه خبره منو، وی نیغ پې ورلو 600 وی وجود مله راوسپړده تر و تازه تر، او د مکې ګرمي څومره سختۍ، وجود مله راوسپړده او ځای مو وله مخکې په یو اس برابر کړی، په هغې مو وله وجود هغه لاش کېښوده او وی بس راوتښتېدو رالو. هغوی وی اړو دا ته نیغ نیغ کتلو مونږ یې ونه لیدو،
وی چې وجودم ولا راوړه وی چې سار نور ولګید چې وی قتل الکه سړی نشتا الکه سشو دا اسونو خپې موجود الکه تاسو خوبونه کول سړی له نغونی یوړو سلويختو کسانو نه څنګه سړی یوړو وی را پسې شو نو زمون اس خودرونو ځکه لاش په پروتو منډه نه شو والی وی دوی را پسې را رسیدل وی چې را پس حافظ ابن حجر په بدایه و نهایه کې لیکلی دي او حافظ ابن حجر په فتح الباری په شرح د بخاری کې لیکلی دي دا حواله درکو دا ګڼې ډېر خلک دا اولیاء او کرامت نه مني دا حواله مې ځکه دله درکړه وی چې څنګه دوی را نږدې شو وی ما وی مونږ وی چې دا خو اوس مونږ هم ګیرېږو وی د لاش هم واغېسته په ځمکه هم کېښود چې بس د خدای دې اسره شه او مونږ خو د نه ځو چې ځان اوس بچ کړو چې لاش سینګ په ځمکه کېښود ځمکه وشلېده او لاش پکې وردن نه شو بلیع الارض ورته وایي بلیع الارض راغی نبی علیہ السلام ته بس وی دغه مقصد او ځمکې قبول که خبره نشته ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا الله لار کې چې شهیدان شي مړی ورته مو آیا عرفي مل خو دی عرف کې خو مړ دی جنازه به پکې کفن به ورکې دعا به ورته کې خو دا مطلب چې د بل عند هو څنګه دی بل هم احیاء جمدی عند ربهم یرزقون ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی د الله مرګ یې پرې راوست مرګ نه پسې ولا بیا ژوند ورکا او الله روزي ورکوي تاسو خپل اندازه ولګوئ دی نه چې څلوېښت ورځې یو ځای کې یو سړی باندې نورونه دي پې لګي د پاسه دوی څښا کېږي نه او بیا ځمکې شلېږي او پکې وردن نه کېږي او بل صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي بخاری کې د بخاری حدیث ته چې الله تعالی تورې مچۍ راوستې دا ډمبرې مچۍ او د پاسه پې ګرځېدلې او د هغوی نه خدای وساته ولې دعا یې وکړله دا د هغه یو بزرګي او یو کرامت شو او د بیا اوبه راغلې باران او لاشونه یې وله غیب کړل د مارونو یو خو د شهید مقام معلوم شو چې د شهداو د خدای په نسبت مقام دی یو حدیث پاک کې راځي د شهداو متعلق راځي ارواحهم فی جوف طیر خضر د شهداو روحونه به د یو شنې الوتکې پکې پراتی یو شین کرسی به او یو شنه الوتکه به او لکه جس شو مثلا بل شی شو داسې جزونه خو نشته په جنت کې خو د الوتو یو شی شو هغې کې به دا روح پروتي لها قنادیل معلقه تحت العرش د الله د عرش لاندې به د هغې جالې وی د هغې ځای نه وی هلته به دا روحونه پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت چې کوم ځای خوښوي نو په جنت کې به چکرې لګوي د شهید دا مقام دی د خدای په نس ولې د الله په لار کې د خدای د دین دپاره یو سړی ځان قربان کی او د حضور پاک د محبت دپاره یو سړی ځان قربان کی د حضور پاک او بیا د نبی علیہ السلام په حکم ځان قربان کی خو دغه دین خو دغه قربانو برکت دی چې مو ته رسېدلی دی که نه که صحابو دا شهادتونه نه وي شوي او دا جهادونه یې نه وي کړي او دا قربانۍ یې نه وي کړي دا دین به موږ ته څنګه را رسېده او په اسانه نه را رسېده نو دا د صحابو قربانی د دین دپاره محنت او د صحابو لوی شان او بهادری او د خدای د صحابو سره مینه او محبت او د مرګ نه پس د هغې د لاشونو حفاظت دا د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د دین د حقانیت نښه ده د حضور پاک د حقانیت نښه ده او د اسلام د سچایۍ نښه او د بلندۍ نښه ده او د هغې قربانۍ دي نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې په دغه بنیاد د حضور پاک سناسه سیرت د هغې حالات د هغې د صحابه او د شهادت متعلق یو څو خبرې مې دا یو خبره ده تاسو ته پته ده چې زمونږ په دې جومات کې د حافظانو او د قاریانو او د ناظرې درسونه روان دي موږ دویم چت هم دې دپاره جوړ کړو چې د الله د قرآن خدمت پکې کېږي او د الله د دین خدمت پکې کېږي او هېڅ قسمه موږ تاسو ته پته نه وله چندې غواړو او نه ولا د خلکو نه پیسې غواړو تاسو ته معلومه ده دا ستاسو د جمعې په ورځ چې له 100 روپۍ راغونډېږي په دې باندې د جومات خدمت هم کېږي او د ماشومانو خدمت هم کېږي نو د هغې ماشومان یو څو ماشومان فارغ شوي دي د 9 په ورځ باندې به د هغې دستاربندي وي دلته د هغه وړو د 9 په ورځ راتلونکې 9 په ورځ باندې به د هغوی دستاربندي وي 3 بجې د 3 بجو نه د مازدیګر د بانګه پورې مازدیګر مانځه پورې راتلونکې 9 ورځ 3 بجې د مازدیګر د بانګه پورې نو تاسو خو زمونږ د جمعې مقتدیان هم یې
او ستاسو روپے په 2 روپے دا مدرسه چلیږي هم چې تاسو کوئ نور خو موږ نه چندې غواړو چې سوالونه ولا کوو او خدای پاکې چلی او تاسو خوش قسمت تاسو هم خوش قسمت چې تاسو په دغه 200 روپے د خدای د قرآن دلته خدمت کیږي او د دې محلې خلک هم خوش قسمت دي د دې محلې خلک دا هم خوش قسمت دي چې د دې په دې محله کې ځکه د محلې خلک هم خدمت کوي کنه محلې خلک هم خدمت کوي او جمعات ته د محلې د خلکو دی نو د محلې خلک هم خوش قسمت دي چې الله تعالی د هغوی په ګوند کې د هغوی په جمعات کې د قرآن شریف دغه یو لوی خدمت روان کړی دی نو چې څومره دوستان یې د راتلونکي 9 په ورځ باندې 3 بجې انشاءالله دغه ماشومانو سره په دا خوشحالۍ کې ځان شریک کړي ها چې کم د لرې ځای وي پېښور یو ځای بل ځای خیر دی هغوی خو تکلیف نه کوي خو چې کم داسې د نږدې علاقې ملګري وي نو دا هغه ماشومان دي د قرآن خوشحالي یې ده نو که تاسو د هغه ماشومانو بچو سره د قرآن په دې خوشحالۍ کې ځان شریک کړه انشاءالله خدای به دله په هغې باندې اجر او ثواب درکړي او ماشومان هم خوشحاله شي او د قرآن د حالاتو نه به م انشاءالله العزیز څه ناڅه خبر شي ښه جي دا زموږ یو ملګری دی او هغه د مردان دی زموږ دوست دی هغه سربلند جي صاحب نو دی هغې باندې څه درد راغلی دی او اپریشن یې وله کړی دی الله دې وله روغ صحت ورکړي رب العالمین دې وله شفا ورکړي دیم څه پریشانی ده او بیماری ده الله دې پریشانی په خوشحالۍ بدله کړي الله دې بیماری له شفا ورکړي او دا مې پېښور کارخانو یو ملګري ټیلیفون کړی چې څوک بیماران دي خدای ټول له شفا ورکړي دا هم د پریشانو دپاره دي نه په لاسونو باندې د قبرونو یا په دانو باندې خاورې دا ما چې په شریعت کې دا منع دي ښه که زیارتونو سره اسی زیارت القبور لځای د نیکانو خلقو قبرونو له تلل یا زیارت القبور لتلل ثابت دي او دعا ورته کوئ نفل کوئ او د قبرونو خاورې یا کاڼي په ځان مږل او دا په شریعت کې بالکل منع دي هغه کار به کوو چې مونږ ته کوم رسول الله مبارک ویلي خپل سوچونه منع کړو دعا وکړئ رب العالمین خدای ته دغه صحابه کرامو چې د دین لپاره کومې قربانۍ ورکړې دي خدای دغه دین له کامیابي ورکړي کامراني وله ورکړي او ته دا دین خور کې او خدای د دې دین حفاظت وکړي الہ العالمین مونږ دغه صحابه په نقش قدم باندې روان کې د حضور پاک تابعداري مناسبه کې د شیطان او د ګناه نه پروردګار او د هغې د اسبابو نه وساتئ الله په زړه کې د دین مینه محبت واچئ څوک چې مریضان دي ته وله شفا ورکړئ دغه رور چې د اپریشن د مثانې یې کړی دی هغه ته هم دعا کوئ چې خدای وله شفا ورکړي روغ صحت وله خدای پاک ورکړي نور که بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له صحتونه ورکړي څوک په پریشانو کې مبتلي خدای پریشانۍ وله په خوشحالو بدلې کړي که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي پروردگار زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي بچي مو نیک عمله صالحان لوی کړي او د لوفرونه وساتي په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي مشران او مردگان هم خدای مغفرت نصیب کړي حاضر جمع کې څومره مسلمانان دوستان دي چې د خیر او د برکت زندگی نصیبه کړي د کاروباري رونو په کاروبار کې برکت واچي ځمکو چې څوک کري د هغې په زراعت کې برکت واچي د چا روزګار نی د حلالو ښه روزګار وله ورکړي او تم د چا څه حاجتونه دي وله حاجتونه قبول کړي او آخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول